بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو د پروګرام کلی په کلی سره زه محمد اسرار د کوزدر ادندینه تاسو په خدمت کې حاضر یم کتونکو زمونږ نننۍ پروګرام د کوزدر ادینزي تازه ګرام کله دی کوم چې ماډل ویلیج هغې ته ویل کېږي ځکه چې په دغه کلي کې تر اوسه پورې د کلیوالو د لاسه چې کوم دی د مرګ مار داسې څه قصه نه ده راغلې چې اف آی آر شوی په دغه بنیاد باندې په دغه کلي کې چې کوم دی نو حیا خیل پاچا خیل شرقه خیل میاګان مولان او نور چې کوم ترکاڼان دغه په شمول نور قامونه چې کوم دی نو هغه اوسي او د یو بل سره ډېر پخه رورۍ باندې چې کوم دی نو وخت تېروي نو دغه کلي ته به ورځو چې او د هغه کلي د ولس سره د هغه خیلونو سره د هغې د مشرانو سره به هغې ته پیښو مسلو او د کلي په تاریخ باندې خبره کوو دې نه علاوه د دغه کلي یو ښایست دا هم ده چې څلور داسې شعبې دي چې په هغې کې په دغه کلي کې ډېر زیات دغه کېږي لکه کباب پکې زیات خرڅېږي کلحي پکې زیات دي قصابان پکې چې کوم دی نو زیات دي او ورسره چې کوم دی نو د ترکاڼان د هغې دوکانونه پکې هم زیات دي او د سره چې کوم بیوټي پارلر دي چاپونه دي نو هغه هم په ادینزي کې د ټولو نه زیات چې کوم دی نو هغه په دغه کلي کې موجود دي او دې نه علاوه دغه کلی چې کوم دی نو خپل یو مقام لري او د هغې سره دغلته چې کوم مارکیټونه جوړ شوي دي نو دا هم یو مسله ده د کلي خلک پر یاد کوي چې هغه مارکیټ خو جوړ شوي دي خو د کار پارکینګ چې کوم دی نو هېڅ قسم بندوبست نشته او چې د بهر نه کوم خلک دغه کلي ته راځي او ورسره دغه کوي دا سوداګانې کوي نو ګاډي بیا په روډ ولاړي روډ بلاکي مونږ سره اوسئ پروګرام د اول نه تر اخر پورې وګورئ زه د تازه ګرام اوسېدونکی یم په قوم باندې پاچا خیل یم او پلار او نیکه ټول دلته پاتې کېږو او دا تازه ګرام چې دی نو دا ماډل ویلیج دی خو د دې د ګندګۍ او د دې د څاولو ډېر زیات مسلې دي خبره داسې ده چې لکه دلته دا خلک هم لکه د دغې خیال نه ساتي او حکومت هم دغه شان خبره چې هغه هم خیال نه ساتي نو د خلکو دا بې حسي ده چې کچره راوړي یا یې په لار کې یا یې په لښتو کې چې که دلته یې راوړي نو هغه هم او د دې پورې چې مړه سپي پکې هم راوړي پیشوګان پکې هم راوړي پمپرې پکې هم راوړي او د پاپړ او دا تیلی دا هر څه پکې د غوشان پکې هم دي نو زما دا خواست او چې لکه د خلکو ته مې هم خواست دی چې تاسو دا کچرې مه راوړئ خپل ته وړئ بل ځای کې ته وړئ ځایونه ډېر دي او کور کې ولا سړی کویه وکني یا جمع کوي څوک راځي خو به هر حال لکه کور دا دی چې هغه صحیح دی او حکومت هم دا ذمواري ده که ټیمې ده او که نور ادارې دي خو به صحیح ادارې چې هغه هم دا ذمواري چې دا دلته چکر مکر رالګوي په دې باندې صفایانې کوي او څه دغه کوي چک بیلنس پې ساتي یاره په تازه ګرام کې خو ډېر شی دي زما خلک چې لسو نام سیوا دي په دې ولې سایډ ته هم دوه درې ډېران نه دي یو په نیستو کې دی یو په دې انګرانو دی کورونو خواته دی په دې خوړ کې دی په پروفیسر صاحب د په خوا کې غاړه ته دا خو بیخي د کورونو او د کلي منځ دی نو د دې له خلکو ته بیماریانې هم جوړېږي او د روزانه په بنیاد باندې دا بینونه جوړي څوک چې په دې لاره باندې ځي نو تپوس لا وکړي چې دا بینونه ولې دي وایي دا شیزونه دي څاولې ګندګي د دې وجه دا بینونه نه جوړ دي تازه ګرام اوسېدونکی یم محمد مې نوم دی ترکاڼۍ کار کوو او دا لښتې چې راوځي د باران چې راوځي نو دا لښتې ټول بند دي هغه د سره بند دی ما په دې لښتې باندې خپلې شپې 10,000 روپۍ ولګولې او نه ټیمې والا تپوس کوي دا نور لښتې کولاو کي او نه سینډبلې والا تپوس کوي او ما پې خپل 10,000 روپۍ ولګولې او هغه لښته کې لښتې بند دي او دا اوبه چې باران راشي نو دا ټول ګند چې دی نو بهر ته راوځي سره د پوستکو سره د دغه او ټول لښتې خلکو پورته بند کړي دي او هر سړی ګر نه اچوي پلسټیکونه ورته اچوي او صفایي څوک نه کوي او ما ټیمې والته 2-3 کسانو ته وینا وکړو خو چا یې خبرې هم ونه کړو ډېر طریق خلک دی او ډېر تجربو والا او د اوسه پورې زموږ په دې کلي کې داسې
دغه فسادات نه شوي لکه د ټولو خلکو سره خپل ورې ژوند تېرو په نشته زموږ بوزغلي او ټول وچ شو او هغه اوبه راباندې کړي دي لهذا اوس پکاره چې زر زر د دې نه دا ولې چې دا کمې اوبه راځي چې دا خو راته راپرېږدي چې دا خو زموږ د زمیندارو ته راشي او دویمه خبره دا ده چې په 14,000 روپۍ یوه ډیپي سره ده او د ټماټرو یوه دړۍ په 100 او په 1.5 روپۍ باندې خرڅېږي د زمیندارو رنګونه داسې تور شول لکه سکاره زمانو ما منعینه تازه ګرام یمو دلته کې چې کوم مسایل دي نو د دې په حواله سره خبره کوم چې دلته کې کوم مسایل نه ټول نه غټ مسایل خو کوم د پاپړو د کوتي چې نن ډېر زیات مسایل دي کړی دي په پټو کې دا کوتي په دیری په فسو کې بنالو کې په باران کې ډېر غټ مصیبت ټول یو بچی دي نو هغه په دې نالو کې چې کوم راځي نو هغه دې په وجه باندې په فسو کې په یو د نالي باندې کې د کې سکولونه دي کړهغه د ماشومان دي او کړه دغه په دې کې لکوټي سہولیات کم دي لکه د جنکو پر سکول کې په سہولت مخ کې چې کم د پوز نو کړو نو په دې کې د ساينس ټیچر نه و دې په وجه باندې ساينس کلاسونه دلته کې موږ نه اخلو کنه نو دې وجه نه جنکو د غټ تکلیف بل ځکه ته پروته او د دې نه علاوه چې کوم د اوبو د سکیم نه هم په خوانې زوړ سکیم دی او د هغې په وجه باندې د ټول وچ دی د عوامو ته نه رسېدي کورونو ته نو اکثره د اوبو تکلیف هم زیات دي ښه د دې په وجه باندې حکومت له پکار دي چې افسران لږ شوي او د دې نه علاوه چې کوم له پولیس مونږ یې نو د منشیات هم د پولیس سیوا شوي دي نو د دې نه علاوه حکومت له پکار دي چې د دې مخنیوي وکړي او دا کوم کسان چې دغه چې په دې کې ملوي شي چې د هغې مخنیوي وکړي او د دې د مسله کوم حل شي ولې چې نوجوانان چې دي نو هغه په دې کې زیات هغه متاثر کېږي او د کېږي زه د تازه ګرام اوسېدونکی مشکمبر باچا او په دې علاقې کې چې کوم دی نو د تازه ګرام داسې یو کلی دی په داسې نوم باندې یادېږي چې تازه ګرام کې د اوسه پورې څه قسم مدد دا څه قسم مرګ یا څه قسم ډوب یا څه قسم مړی پکې زموږ دې خواته چې کوم دی د کلي خواته چې کوم دی اوس خلک راغلي دي خواته نه او هغوی د دې کلي په دې کلي کې د خلکو پسې راغلي چې د کلي د علاقې دا خلک ښه یا خپل زموږ تقریبا نیم آباد شو او نیم خپل چې کوم پاتې دی نو هغه دي چې کوم دی نن سبا په نورمال پر کړی دی هغه چې کوم دی نو په بېترتۍ سره چې کوم دی نو کټ کوي او وي مانان هم خطره چې ماشومانان راځي لاندې یا ورته ورکوي او د هغې سره چې کوم دی نو هغه په اوبو کې ډوب شي او هغه ختم شي نو دا هم غټه خطره ده موږ ته اول خو موږ چې کوم دی نو درخواست کوو په دې شي باندې چې کوم دی د دې مخنیوی وشي د دې نه نور چې کوم دی نو د مدیریت نه وځي ځکه چې دا زموږ د دې ملک زموږ د دې کلي زموږ د علاقې ښکلا ده بل زموږ کوم پیپونه چې دي هغه په دې لارو کې داسې کولاو راغلي دي هغه چې کوم دی نو کولاو دي هغې باندې چې کوم دی نو هغه د ګنګه اوبه چې کوم دی نو کله چې اوبه لاړې شي نو واپس هغه پیپونه ته ځي هغه زموږ دلته کې د بیمارو سبب د ماشومانو سبب جوړي زما نوم شیربادر دی تازه ګرام اوسېدونکی ما او د تازه ګرام مسلې دا دي چې یو خو زموږ خواته دا نالۍ تلې ده ټول دغسې ګن او دا شی پروت دي داسې زموږ خوړ دی هغه هم د سرکاري خلکو چې کوم دی کندې کندې کړی دی زموږ پټي به ترې اوبه کېده هغه پټي اوس ټول وچ او شړ پراته دي داسې ډیرانونه دي بل دا ګاډي په دې روډ کې ټول دې غاړو ته ولاړ هر سری بند کړي دغه ټولې زموږ داسې مسلې دي چې لکه خلکو ته چې ډېر غټ تکلیف دی د سکو د اوبو هم چې کوم دی مسله ورانه ده دغلته کې 2 انچه پیپ دی هغه چې کوم دی نو چېرته نیمه ګنټه راځي د چا پې اډوسه ګزاره نه کېږي یو ټیوبیل دی او هغه مخکې به 4 انچه اوبه وې اوسې 2 انچه یې کړي دي نو هغه یې کورونو ته نه رسي د اوبو هم موږ ته ډېر غټ تکلیف دا ټیچران کمی دی او حکومت ته موږ دا خواست کوو چې اول مرکزي حکومت او بیا صوبایي حکومت ته چې هغوی کې دا کمی په سکولونو کې پوره کړي چې آینده زموږ نسل یعنې مستقبل روښانه شي حکومت ته دا خواست کوو چې دې اوبو یعنې صحیح نظام نشته بل یو کوی موږ لپاره منظور کړي او چې هغې هم یعنې دا سپلایي برابر شي د تازه ګرام د ټول نه غټه مسله دا یو خو د روډ چې دی ډېر زیات د وادۍ سره د کټایۍ سره ډېر خراب شوی دی او خلکو ته هم د پاک ته زموږ چې دا ګاډي په صحیح صحیح ځایونو ودروي او د بله مسله د ځای مسله ده د ډول ته هم دا درخواست دی چې لکه تاسو دلته کوم لیډمین چې ډیوټي شي هغه ډیوټي زما نوم امان الله خان دی تازه ګرام سابقه کونسلر یم او حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې زموږ د دې روډ په دواړه سایډ باندې چې کوم نالۍ دي هغه
جوړې کړای شي ځکه چې د دې نه انتهایي بیمارۍ خپرېږي او بل دا کمې کچرې چې دي نو دا ځای په ځای د ډیرانونو خلکو جوړ کړي دي انتهایي د هغې نه خلکو ته تکلیف دی دا پلمپرې دي د دې لپاره مهرباني وکړي کلي په کلي د دې ته ډرمونه کېښودی شي او د دې صفایي د انتهایي په دې د غور وکړی شي. درېیمه خبره دا ده چې په دې خوړ کې چې کومه دا غیر قانوني لیز کېږي او یا دا په دې کې دا کندې جوړېږي نو انتهایي دا غلط کار دی. دا د خوړ کې چې کوم نوی ټرانسفارمر لګولی شوی دی د هغې اووه میاشتو شوه چې په هغې کې کرنټ دی د هغې نه مونږ غني تاو کړي دي او ماشومان چې کوم دی هغوی ته مونږ وایو چې په دې طرف نه ورځئ نو دا اني ټایم د دې نه حادثه جوړېدی شي. د دې ذمهوار به څوک زما نوم فرید صادق دی طالبان سر صادق سره ساتم په هر کور کې نشي دی په هر کور کې د غلې نومي ایله غواړو یاره زموږ دې شي محکمې وکړي. بله خبره ده چې زموږ په دې کلي کې ډېر غټ سوال جوړ شوی زموږ د تهرانونو څه پروګرام نشته هر ځای کې په پښتو کې سکاوالې غزلې او ټیمپرې او دغه پرتې نالۍ ټولې بندې شوي بازار زموږ وران دی لکه په روډ کې وران کړی او بیا چې لښتي چې کوم دی نه دي دغه شوي راوځي لښتې ټول بند شوي نو دغه غواړو د حکومت نه چې کوم دی خواست کوو چې دا پروګرام برابر کړي. ګندګیري دا ډېره زیاته دا ورې ډکې دي لارې ډکې دي کیسې ډکې دي څوک پکې څنګه ولا نشته په ډګران کې د لرمین برک نه لکې نشایان ډېر دي او تر پارکینګ مسله هم د پارکینګ نشته دا ډېر دي قانوني مخې ته ولاړ. حاجی قدرمن کتونکو زمونږ نننی پروګرام چې کوم د ماډل ویلیج تازهګرام په حواله باندې او کم چې دی نو هغه د تحصیل دین ځای کلی د تازهګرام ماډل ویلیج ګرځولی شوی دی په دې بنیاد باندې چې د دې ځای چې کوم قانون دلته کې اوس چې نو هغې تر اوسه پورې په خپل منځ کې داسې جنګ جګړې نه دي کړي چې د ټوپک یا چړې یا ډز نه چې کوم په دې کې مړی شوی دی اف آی آر شوی دی په دغه وجه باندې دې ته ماډل کلی وایي او خو د دې ماډل کلي چې کوم اوسېدونکي دي نو هغې ته مسلې هم دي سپیشلي دلته چې کوم ډیرانونه دي او کم د کلي په مینځ کې دي یا کلو غاړو ته دي یا د کلو دغه ته دي نو په هغې کې چې کوم دی نوره پیمپرې او د پاپړو تیلی نور چې څومره ګندګي ده هغه خلک راوړي او هغه ډیرانونو ته اچي او د ایستو دپاره د هغې هېڅ قسم بندوبست نشته او بیا چې کله بارانونه کېږي نو همدغه ګندګي چې کوم ده نو هغه د کلي چې کومې د نیش برابر نالۍ دي نو په هغې کې دغه کېږي او هغه بندېږي او دغه د دغه نه علاوه دلته چې کوم دی نو کم قصابان دي کم ورسره چې کوم دی نو بیا هغه د کباب کلهي دي کم چې بیا ورسره چې کوم دی نو چاپونه دي نو د هغې خپل هم هغه چې کومه ګندګي د هغه په نالو کې اچولی کېږي پراپر داسې څه انتظام نشته چې دغه څیزونه چې کوم دی د کلي نه بهر وځي په دې وجه باندې دا ماډل کلی چې کوم دی نو دا د ګندګۍ ډېر جوړ شوی د دې ولس د دغې نه ډېر زیات چې کوم دی نو هغه فریادي دی دې سره سره دلته چې کوم های سکول دی ګورمنټ های سکول تازهګرام د هلکانو د جنکو نو په هغې کې د سټاف هم کمی دی ساینس لیب هم نشته دی کمرې هم نشته دی او په دغې وجه باندې چې کوم دی نو دلته کې هغه تعلیمي نظام میسر نه دی کوم چې د ښه تعلیم د حصول لپاره ضروري همدغه شانته د دې ځای یو خوړ دی د اسبن خوړ ورته وایي د دې کلي سره هغه چې کوم دی نو مایننګ والا ورکړی دی په لیز باندې ورکړی تېر کال او هغه دومره زیات جوړ شوی دی چې د پاکستان په یو قانون کې هم د یو خوړ د یو سین دومره جوړوالي اجازت چې کوم دی نو هغه چاته نه ورکړی شوی 9 فوټه نه زیات چې کوم دی نو دا خوړ جوړ شوی دی تقریبا 3-4 کیلومتره په دې باندې چې کومې کلوټې وې او کوم رابطه پلونه نو هغه اوس په خطر کې دي چې لویږي دې نه علاوه دې کلي کې چې کوم د بجلۍ سیسټم دی نو کوم دغه چې و ده نو هغه نشته دی لاینمنان هغه بدل شوي دي او دلته چې بجلي ورانه شي نو ډېر زاړه او د لرې نه خلک په مینت باندې خلک راولي او دلته کې چې کوم هغه سیسټم پې هغه ټیک کوي د بجلۍ او دغه شان ته د دې کلي ولس ته د اوسکو د پاکو اوبو هم مسله ده یو کوی او هغه چې کوم دی نو کلی ډېر شوی دی او هغې هغه چې کوم سیسټم او هغه شان ته نه دی چې دلته د دې کلي خلک چې کوم دی نو هغې ته ټیک ټاک اوبه ورکړي
دلته چې کومه زوله راغلې وه د سانان ډیم د خوانو چونکې په ډیم باندې کار دی اوبه هلته رامنې شوي دي هغه وله وچه شوي ده او په هغې کې د دنیا چې کومه ګندګي ده د کیتیاړی قلا او دغه نورو کلو نه هغه راځي او دغلته کې چونکې اوبه پکې نشته د هغه روانې نه دي نو هغه هم د دې کلي د خلکو لپاره چې کوم دی یو ډېر لویه مسله ده دغه شانتې نورې مسلې هم خلکو په خپله باندې بیان کړي دي په دغه وجه باندې موږ دا تمه لرو چې زموږ دا نننی پروګرام چې کوم دی چې کوم ذمه دار دي د دې مسلو د حل نو دا تمه لرو چې زموږ نننی پروګرام به د دې کلي د ولس د مسلو د حل سبب جوړ شي تر بل پروګرامه پورې ماله اجازه راکړئ د الله په امان